बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ډېر ګرانو قدرمنو کتونکو اوریدونکو زم تاسو کور به اجازه خان او ما سره ده नेहा अली खान। امید ده چې ټیک ټاک به خوشاله به او د روزي د برکت میاشت کم ده د دې د ثوابونو نه به پوره فائدې علي اور नेहा څنګه تاسو خې अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल टिक टाक इजाज़त څنګه چې بالکل ټیک ټاک هم څنګه چې دا ورځي تیریږي لکه نن 18 روزه ده نو بیا دا شان چې کم نه کنه ممکن هم څه कमजोरियां राजी बिल्कुल इजाज़ दुमरा लाइक सिवियर वीकनेस यू कैन से बट ऑन अदर हैंड दुमरा बरकतुनम दी चे दे द पारा कम लक्ष्यांत खपल एनर्जी आगा कुनो इस खबर निश्चित अब बे चकरे मुंग आगा बरकतुन त सोचु कुनो बे दा टेंशन मुंग त नहीं तन दा वगैरह ये सब निश्चित हां बिल्कुल मुंग विचार दा जकने साबुन मेस्ट न पकार दे देख मुंग दा साबुन लूट मारू को बाजे खलो खो چې کوم دی هغه د نور لوټ مار کوي which is not good نو موږ په کار چې موږ لغون ته کې خپل ځان ته توجه ورکو یا چې کوم دا اتل دوه معاشره د مغفرت اشاره ده دوه ورځې پکې پاتې دي نو په کار دا غوډه چې موږ په دې دوه ورځو کې خپل پوره اهتمام وکړو جی موږ چې کوم دی الله تعالی نه سوال وکړو چې الله موږ ته مغفرت نصیب کړي ځکه دا الله تعالی په دې میاشت کې وعده کړی دي نو درې وعده کړی دي د رحمت او مغفرت او د اور د جهنم د اور نه بچ کېدو نبی الله تعالی چې کله وعده کړی نو هغه بیا وعده خلاف نشي کولای نو خو زمونږ هغه ویل زمونږ چې یو انټرست دا پکار دی چې مونږه پکار دی د لپاره پوره اهتمام وکړو د مغفرت لپاره ځکه چې دا موقع اوس چاته څه پته لګي چې رب بل کار به ژوندې موقع ژوندې بنې ما او بل خبره چې کوم الارمي خبر ده نه غدا ده چې مونږ مکه مدینه شریف ویلو چې حضرت جبرئیل السلام رالو نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم درې ځله امین ویلو په هغه درې امینو یو امین دا هم چې هلاک دي هغه شخص چې 50 باندې د رمضان روزه راشي دغه مغفرت ونشي بالکل نو بیا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په باندې امین وي نو په خپل تاسو سوچو کوي چې مونږه د روزي میاشت نه فائدہ وانلو نو بیا خو زمونږ د لوګ وخت نه دا چې کم دي اسی بس ټایم پاسي ده واقعي اجازه هغه کس ډیر زیات بد نصیب دی چې دومره خپل میاش راځي او د کې خپل مغفرت اونکي او برکتونه سمیټ نه بالکل جی او دا څنګه د پروګرام کې موږ دوم نه موږ سره شاهجهان سے بوم دي کم چې د خوراکونو په ذریعہ باندې خلکو نه دعاګانې راټولې شاهجهان صاحب السلام علیکم السلام علیکم سلام اجازه وي تاسو څنګه شاهجهان تاسو الحمدلله بالکل ٹھیک ٹھاک نن روزم څنګه دارته ویا یره نن روزه خو نارمل و خو برابر و نن پوی نه شو لکه یا خو اینډ رانیز دی کېدو یا مز نه بس خبره خطا شو او نن خو لکه گزاره و ماته اصل کې شاهجهان صاحب یو پرونه ګرمي زیاته وکنه ګرمي زیاته چې ګرمي شنو بیا سړی خوریم نشي صرف شربت کی او بس کی کنه بالکل د دې وجه نه بیا کمزورتیا موږ فیل کوو بالکل نن بس جوړو نن څنګه چې تاسو پهله ویلو چې مغلای هانډي وایټ کې نن هغه د پاره مونږ هانډي راغلی دا او د کې مونږ مغلای وایټ هانډي جوړو او ورسره بچ کوم د ډرم سټیک جوړو وینګز نه جوړي کې ډرم سټیک سو ورته لولی پاپ وي سو کول ډرم سټیک وي صحیح او ګارلک نان بنن جوړو ورسره ګارلک نان خدای یو نوی اډیشن ده ها جی صحیح ده and that's my favorite ګارلک هغه بیبي د پاره خو کنه ځکه ګارلک الریډي خدي کنه ایس بیبي د پاره بالکل سړی چې یو دانه خوري هغه سره لکه بیبي نارمل پاتې کیږي صحیح ګارلک واسه خدي کنه صحیح ده مونږ بیا ځل بیا شمه کوکینګ آیل مناسبت دا مونږ شمه کوکینګ آیل کې جوړو چې څنګه تاسو ته مونږ ویلو شمه کوکینګ آیل ډیر زبردست تیل دی باقي په نسبت باندې وایم ولې چې باقي نسبت ډالډا دی یا کوم یو دی هغه سړی لګ دغه کوي ها ټیک شو اوکې شاهجهان سے تاسو کاروي سټارټ کړئ تاسو ته بیا راځي جی بهرحال ویورز موږ سره چې کوم دی زموږ پروګرام کې ملمنه هم راغلی دا او ملمنه شي از ا very active member of a political party PMLN they are چې کوم دی she is a lawyer as well by profession educate the they are social activities کې هم she is involved and she is Miss Farah Khan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. مېم څنګه تاسو خیر خیریت ته ما تاسو سره ما د ریکارډ په خپل خټک لهجه کې خبرې کوي کنه دا خټک لهجه لګه خوګه دا خټک وزیر بنو دا کنه اوس موږ مېم نارمل هغه چې کم یوسف زئی اکسنټ دی ایت سویچ کو چې زمونږ ویورز هم پوښ او نه هم پوښی کنه بالکل او هغه والا پښتو چې زما د پر لکشن ته ډیفیکلټ و ټو انډرسټانډ کنه نو خامخا بالکل اوس که زه دا چې میجه ډېرې چارې دي چارې باندې کې دي شي مشکل ده کنه هغه بیا شي کنه چې هر سړی باندې خپل وطن کشمیر دی نو ماته خپل ډیسټریکټ تاسو ته خپل ډیسټریکټ کشمیر دی او مېم she belongs to SWAT
अच्छा और माशाल्लाह स्वाद इज ब्यूटीफुल प्लेस का ना लाइक स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान बाहर ना खलक राजी एंड शी डोंट नो पश्तो लाइक पश्तो मतलब शी कैंट स्पीक फ्लुएंटली मादी अरबी दिली दी जितनी देर आपको ले पकतो वही यू कैन टॉक تاسو روزي خرابان دي अल्हम्दुलिल्लाह गाउस तاسو ډېر خپل خبره کوله پرون لگا تندوا نن قدرې بهتره ده और اوس لګ لګ زړه خفه دی چې د 15 روزي تیری شي اینا بعد سړی وای چې جوړمانه هغه انصاف ونشو اور شاید راتلون کې 15 ورځو کې وځي انصاف وکړې شم کنه ولې چې دا روزا کال کې یو ځل راځي د خپل میاش برکتونو ولا میاش او تاسو یقین وکړئ چې په دې روزا کې اوس آیا د کووډ آیا وټ ایور زباغه پولیټیکل سایت ته نه زما خو هغه سفید پوشه طبقه چې کومه ده هغه هم ډېره زیاته پریشانه ده دا یو ډېر ښکلی فورم دی څنګه تاسو ډېر ښکلی سټارټ واخیستو دا یو صدقه جاریه ده زه به هم دې کې ایډ کم چې کایندلی هغه خلک چې هغه یو ایډ هم راځي چې روژه یې مونږ په شان نه هغه خلک هغه نظر کې ساتئ هغه سفید پوشه خلک وي هغه په خولې حل نه وي بس د هغې ایکټس تاسو ابزرو کوئ جج کوئ او چې څومره کله زړه سره تاسو امداد کولی شئ نو ما په خیال دغه هغه خبره چې ما وویل چې هغه 15 سره پاتې شي کېدای شي هغه انصاف پکې وشي زبردست ډېر ښکلې خبره مې وکړه پکار دی موږ د خلکو خیال وساتو چې څوک خو غوښتلی نشي او حقدار وي صحیح ده میم لږ به راشو ستاسو په جنرل لایف باندې میم لکه مصروفیات هم ستاسو ډېر زیات دي being as a woman challenging هم وي چې تاسو په میل ډومیننٹ سوسایټي کې کار کوئ یا چې کوم دی کنه سیونی خبره خامخا غوږونو باندې به تېرېږي تاسو بعض ټایم کې خاموشه پاتې کېږئ چې یار لیټ اټ گو څومره ټف دی میم لکه being as a female چونکې فیمیل تاسو ګورئ ټایم کې په سکرین باندې نو موږ وایو چې هغې دپاره تاسو یو رول ماډل یې نو هغه تاسو ته وګوري هم تاسو په نشو قدم باندې روانې شي بیا بعضې ځایونو کې زموږ فیمیل ډېر ډسهرټ شي په کور کې واپس کینی میم فرخانو څه پورې سروایو کوي دا د شاته څه راز دی میم تاسو ډیره ژوره خبره وکړله اکچولی د څومره هم زنانه چې تاسو ګورئ په هر لیول باندې آیا هغه کامیابي شوي دي آیا هغه سټرګلرز دي آیا هغه اوس به آپټ کوي د ټول د یو فیز نه تیری د دې سټوري ډیفرنٹ نه ده دا په یو ټریک روانې دي چې کمې کامیابي شي هغه خبره چې د فیملی ورسره سپورټ وي خپل محنت وي او قسمت هم ډېر پکې انصر وي کم چې سټرګلینګ وي یعنی نه انیشل سټیج کې وي نه پورا خپل منزل ته رسېدلی وي هغه ډېر تکلیف دی عمل وي سټارټ خو بیا دی چې بالکل سټارټ وي نو دا دوه اینډز یو طرف ته د منځ کې ما پشان خلک چې هغه سټرګلینګ سټیج کې وي ډېر داسې کسان واقعي چې نه هغه شاته تللی شي نه هغه مخکې که هغه ښځه ذات ته مور ده خور ده لور ده هغه به خپل کور هم ګوري خپلې ټولې رشتې به هم نباوي چې په کم هم پروفیشن کې ده آیا هغه پالیټکس دی هغه سوشل ورک دی هغه ډاکټره ده هغه انجینیر ده هغه وکیله ده هر څه یو پروفیشن کې ده هغې خپل چیلنجز دي بیا به د پروفیشنل لایف کور سره نه مکس کوي د کور لایف پروفیشن سره نه مکس کوي په دې کې تاسو به بالکل نه هیروئ چې وایي چې صنف نازک ته خو ما اوس خپل چې کوم ما یو ښځې سره پیژنګلي وشوله چې هغه تودو سړو نه سړی تیر شي چې واقعي لکه زه به دې ښځې ته سلام کوم هسې ویلی شي چې دا په همت کې کمزوره ده خو دا په جذبو کې دومره د دې همت دی چې ما تصور نه و کړی چې دا به دغه رنګ د سوسایټي فیس سوسایټي هغه چیلنجز هغه هرډلز به دا فیس کړی شي او ابزورب کړی شي ټولو نه غټه خبره هغه خبره چې بیخي ستاسو مقابله څوک نشي کولی irrespective of gender نو بیا هغه خبره ذاتیات باندې راشي بیا هغه کیریکټر اساسینیشن راشي هغه ټریک باندې څنګه ثابت قدمه بلاړه وي او روانه وي چې کوی خبره هغه خبره چې بس ما دلته کې دوه داسې پروټیکټرز لګولي دي چې نه ماته رایټ ښکاري نه ماته لیفټ ښکاري زه خپل منزل پلی یم بیا هغه روانه او که چېرې تاسو د خلکو پروا وکړله نو بس بیا هغه ستاسو خبره چې بیا په کور کښېنئ د چې روانې مینس چې تاسو د خلکو پروا نه کوئ او دا به راځي هر پروفیشن کې به راځي سړو ته هم دا هرډلز دي بالکل میم دا اوس مې ویل ښځو ته هم دي زړه خبره تاسو زما بس دا مسئلې سړو ته هم دي ویورز نه حاصل نه سوچو کې صرف فیمیل دا مسئلې دي کنه سړو ته هم مسئلې دي هغه هم چې کوم د بعض ټایم کې یو پیک تر رسیږي نو میم سمر لایک پولینګ سٹارټ شي بدر تر پسې سٹارټ شي بولی کوي واقعي بالکل پروفیشنل جیلسی ایگزیکټلی جی تاسو هغه کمپیټنس ته چې څوک نشي رسیدای کنه هغه ایکسلنس لیول چې څوک نشي ټچ کوی نو بیا لیک پولینګ شروع شي او دا نن سبب انتها شوه دی
ان لکه ځکه کله سوچ کوم خپل کولیګ سره چې کله خبرې کوم د فیمیل زدي ته وایم آیا د زنه کسان ډیفرنٹ پروفیشن کې چې وي دی ته لګي چې دا حصہ د اسلام نه یا د کم ټیچینګز د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سي یا زمونږ چې کم مذهب دی هغه چې مونږ ته کم ټیچ کی آیا دا شیونه دا غنه مبرر دي دغه د خدای خوف نشته چې الله هم شته مونږ نه حساب کتاب کې مونږ ول داسې عمل وکړو چې د چا زړه ودردو نو مونږ خپل رویه خپل طریقې ولې نارمل نه ساتو که مخامخ سره مهنت کوي تاسو خپل سپیډ تیز کوي بجای دی چې دا لیگ پولینګ سٹارټ کوي تاسو ورسره کمپیټ کول شروع کوي او هیلدي کمپټیشن پکار دی ډیر زبردست مېم ډېر خو خبره وکړه دا خو مېم هغه تاسو مونږ تاسو نه هغه بیسیک دکتي رک په بیسیک وختونه مونږ تاسو نه وکړل مېم لګ وکړه سایډ ته مېم صحیح دا فیملی ایشوز نن سبا ډېر زیات شوي دي او بیا نه څنګه تاسو ته بخیر مرګري به تاسو ته پته وي جنکو ته بیا ډېر زیاتې مسلې نه سبا راځي ریزن دا وي چې هغې ته خپل د رایټس پته نه وي نو میم د ریشو د کیسز په ریشو کې څومره فرق راغلی دی او تاسو څه ګڼئ دا ریزن څه دی څنګه تاسو خبره وکړه نه د سوات نه بلونګ کوي د لاهور یو ارګنایزیشن د هغې په توسط سره مونږ په سوات کې یو ورکشاپ کنډکټ کړو تاسو یقین وکړئ زموږ په نالج کې راغو چې په سوات کې نکاحنامه نه نکاحنامه التنی بیسکس شی خو نکاحنامه دی چې دا تاسو کیسز خبره کوي چې هغه کې مختلف شکونه لایک شک 18 چې زنانه جنې په خپل لاس ډک کی چې دا رائټس زما دي او سپیشلی دا طلاق رائټ زما دی کا خدا نه خواسته سبا دا خبره نه جوړیږي دا غرنګ حق مہر یو شی بدقسمتی دا چې لکه مونږه هغه اوس هغه د هغه کانو ایج کیو چې بس اجینه ته چې د مخې ټیټ کړي دي پټکې په دې او ساينو کا او بس نکاح وشولا مهذبه معاشره کې چې کم ایجوکیټډ خلک دي هغه یو هفته مخ کې کینی باقاعده وکلا ور سره کینی او غي ټیچ کی پنیکانامه باندې چې دا شک بتا سودا سے فیل کوي دا شک بدا سے فیل کوي سبا یې سپتا نه لګي نو طلاق کیسز یس زیات شوي دي ډیفرنٹ ریزنز دي کلا د زنانو طرف نه زیاتی وشي کلا د زموږ درونو سایډ نه زیاتی وشي خو اوس چې وخت بدل شو حالات بدل شل مخکې به که هر رنګ حالات خلکو به کمپرومایز کول بچی دی بس ژوند دی خو بس دلته نه به زما خبره جنازه اوچتیږي بس تیروا وخت اوس تعلیم چې راغی نو زنانه هم اوخيار شولې زمغرونه هم اوخيار شول پلس پوینټ دا چې زنانو خپل رائټس او پیژندل فور ایگزامپل کا یو سړی بل واده کوي نو دا مخکې ډېر کم خلکو ته زنانو ته پته و چې تاسو خپل فرست وایف نه پرمیشن اخلئ او زنانو ته پته ده چې کا پرمیشن وانه خستور داسې اټمپټ وشو نو به بده بقاعده سزا ملاويږي نو صحیح د تعلیم هم شو یرا هم راغله او رائټس پیژنګلی هم شو میم پرمیشن نو ورکې کنه مسله ده نو بس بیا د عدالت نه فیس کی صحیح نو اویرنس راغلو هغه وجه نه دا خبره ده چې رائټس بیلانس جندر بیلانس هغه روان دي چې سړی هم زیاتې نه کوي او خزم ډېر او خيار شوي چې د خپل کور او خپل پرسنل معاملات څنګه چلوم نو هغه څنګه ډے ټو ډے ایوری ډے ساينس وی دا غرنګ ډے ټو ډے چې دا لا هم پکار دا چې موږ ته معلومه ای چې آیا چې د کور نه وزما واپس کور را سراتلو رسه زما سمره رائټس دي چې په کور کې او سما زما مور پلار خويندې ورونه خاون بچو سره زما رشتہ دارانو سره زما ورکینګ پلیس کې زما سر رائټس دي دا ډے ټو ډے لا دا هر انسان ته پتا پکار دا فور ایگزامپل اس کور ته پولیس ودرېږي وارنٹ شته وارنٹ نشته څنګه به کور انټر کوي چې یو تعلیم یافته انسان وي او رائټس نه خبر وي نو فورن ورته وایي چې جی ماته وارنٹ وخایه ای بغیر زه تاسو خپل کور ته نه پرېږدم دا ایوری ډے لا شوله د دې لپاره ضروري نه ده چې تاسو به باقاعده لایر جوړیږئ نو دا وړوکی معلومات موږ ته پکار ده چې معلوم وي صحیح ښه میم مخکې چې اویرنس نه وه نو ډیورس چې دام دومره نه و اوس چې اویرنس ده نو د دې ریشو ډېر زیات شوی دی د دې څه ریزن دی دا مې ډېر ښکلی پوینټ دی پلس ماینس شته اکچولی مخکې به ډېر وړوکي عمر کې د زنانو ودونه وشول تعلیم به دومره نه و نو ته بیخي څه پته نه وه اوس چونکې هغه ایج سوا شي لایک تاسو چې ایم بی بی ایس کوئ څومره ټایم ولګي چې ورسره هاوس جاب کوئ بیا پریکټیکل لایف کې ځئ نه بعد تاسو ذهن جوړوئ چې زما به یو داسې واده وي او زه به داسې کور چې د کور ته زما یا زما دغه پریورټیز دي
یو خو تاسو ته میچ نه ملاویږي ولې چې تاسو منټل سټانډرډ ډېر اوچت شي او چې میچ ملو شي دا ډېره ښه خبره ده انلکیلی که میچ نشي نو بیا چې د 1920 پکې راشي او بیا ما ته لګي داسې چې کمپرومایزز پکار دي چې پرفیکټ انسان نشته په د ځمکه باندې چې تاسو وایي څنګه زه سوچ کوم څنګه زه یم نو ما سره نیکسټ چې دی هغه به هم هغه رنګ نو چېرته نه چېرته ایډجسټمنټ کمپرومایزز به کوئ الاو ده او هغې کې ډېر ښکلی انډرسټینډینګ پیدا کېږي هغې کې ډېر زیات ښکلی یقین وکړئ انډرسټینډینګ پیدا کېږي بیا چې د بچو فیز راشي بیا چې تاسو فیوچر د هغې ډسکس کوئ خپل فیوچر ډسکس کوئ نو هغه کاته روان داسې نه چې بس نن واده وشو نن محل پکار دی نن ټول اسایشونه پکار دي نن مزاج هم ملاوېدل پکار دي په یو ورځ دا نه کېږي ولې چې تاسو دوه مختلف کسان یې د مختلف بیک ګراوند نه را روان یې مختلف براټ اپس مشوي دي نو یو بل ته ټایم ورکول پکار دي تقریبا څومره ټایم پکار دی میم ستاسو په خیال باندې کمپرومایز لپاره 10 years is more than enough کنه دا هر یو انسان باندې جی ډیپند کوي دا په یو هفته کې هم کې دی شي په یو غنټه کې هم کې دی شي په یو کال کې هم کې دی شي په لس کالو کې هم کې دی شي خو بهر حال کا یو غوسو کې بل دا معمولی مزاج نرم ساتي انډرسټینډ کوي دا ضروري نه ده چې یو غوسو کې او بل هم پې ریاکټ کوي دا غرن خو حالات خراب شو بس بیا سیده لاره چې دا هغه د کوټ ته بیا سیده لاره د کوټ ته نو کمپرومایز برداشت پیشنس نه صرف په پرسنل لایف کې عموما زه وایم چې په پروفیشنل لایف کې ډېر زیات ضروري دی مونږ ګورو چې آی دن داسې شیونه زمونږ مخې ته راشي چې ورته ویو که نه چې مونږ هغه سوروالي نه فلیر اپ شو چې بس اوس کیسه ورانه شوه نن مې ریزاین لاړو نن بیخي ګزاره نه کېږي نو دا یو پروفیشنل ډایورټس وي برداشت دوه درې ورځې ورکوئ سچویشن انډرسټینډ کوئ چې ما کې غلطي ده مخامخ سړي کې غلطي ده دا حالات څنګه پیدا شو که ما کې غلطي ده نو ځکه معافي وغواړم دی کې څه بده خبره نه ده دې سره زما قد سیوا شي دغه رنګ په کور کې په ښځه خاوند کې دوه درې ورځې یو بل ته ورکول پکار دي چې چا کې غلطي ده نو سارټ آوټ چې کي نو ما په خیال چې یو بل نه معافي وغواړي دې سره د یو بل عزت زیاتېږي بالکل صحیح خبره وکړه میډم او زموږ چې څومره وروڼه او خویندې دې ټایم پروګرام ګوري نو کاینډلي که څوک یو بل نه خفه نو کمپرومایز وکړي خامخا کېږي میم اکثر د سړو ګیلې وي چې په کوټ کې زنانو ته زیات دغه ورکول کېږي پریفرنس ایز کمپیر ټو اس خبره تاسو ته وکړم یو لکه زړه خبره ده یو زنانه وه کلاینټ وه ډېر ښکلی پروفیشن دی ډېر عزت دی پکې خو 19-20 سر چېرته کېږي نو زه ډېره خفه شوم چې هغه کلاینټ څنګه ټریټ شوه هغه یو خو ساده برخه دغه رنګ د هغې زیات ریګارډ کول پکار دي هغه زیات ایجوکیټ کول پکار دي ولې چې هغې ته هېڅ معلوم نه وي هغه ټوټلی تاسو باندې ډیپنډنټ وي یو پړه لیکه انسان خو تاسو ته وایي چې جي دغسې زما کیس په کم سټیټس باندې دی کم تاسو قانوني شک پکې واچولو اوس آرګومنټس دي اوس ایویډنس دی اوس کم سټیټس کې روان دی خو یو ساده انسان په دې نه پوهېږي نو هغه چې څنګه ټریټ شوه خدای گواه دی زما زړه ډېر زیات خفه شو زه په دې بلیف کوم که ښځه وي که سړی وي ریسپیکټ د دواړو دپاره دی ټیک شو جي تاسو دا نشئ ویلی چې دا زنانه ده نو ځکه موږ دې ته ریسپیکټ ورکوو او دا سړی دی نو موږ به ده ته ریسپیکټ نه ورکوو ریسپیکټ دواړو دپاره دی صحیح نو میم ستاسو په خیال باندې چې کومه فیمیل کلاینټ راتلله هغې سره مطلب صحیح ټریټ نه و شوی ګورې جي 19-20 په هر ځای وي که نه دغه رنګ میلز هم دغه رنګ بعض اوقات کلاینټ خپل چې دی هغه وکیل دی هغه سره بعض اوقات دغه رنګ ټریټمنټ وکړي چې انسان حیران پریشان شي چې دا تاسو د کومه دنیا نه راغلی نو ټوټل خبره موږ هغې ماحول ته لا ایکسپوز شوي نه یو لا هغه ماډرنایزیشن راغلی نه دی لا رو موږ لګیا یو ماډرنایزیشن طرف ته را روان یو مخکې د څو کاله مخکې خبره ده چې لکه زنانه فیمیل او نارینه دغه هغه وکلا چې دی به چې په یو بنچ باندې کېناستل نو لږ به مایوبه ګڼلی شوله اوس پروا نه وي اوس مکس اپ دي دے آر ټریټینګ ایچ ادر ایز پروفیشنل مشینز چې موږ صرف پروفیشنلز یو دلته کې ارسپیکټیو اف جنډر چې موږ ښځه یو که موږ سړي یو موږ خپل کار سره کار لرو کار ختم کو بیا واپس کورونو ته ځو او یو ښکلی ماحول پکار دی یو پلیزنټ ماحول پکار دی د یو بل ریسپیکټ پکار دی که هغه کور وي که هغه بار وي نو زما خو سټرانګ بلیف دی ما ته لګي چې هغه د انسان فلسفه یا کم اصول وي د ژوند زما په ژوند کې اصول دا دی چې د یو د بل ریسپیکټ دی بغیر نه کېږي دی بغیر بالکل نه صحیح خبره ده میم برکت رمضان ټرانسمیشن ډېر خوندورې خبرې اترې روان دي فرا میم موږ سره دا که تاسو خپل سوالونه لرئ نو کاینلی کال وکړئ دې وخت کې موږ ځو یو ورکوټې شانتي دمیله
जी व्यूअर्स वेलकम बैक यो ځل بیا تاسو ته هر کله وایو په برکت رمضان ترانسمیشن کې مې فرا سره زمونږه خبرې تر روانې دي هغه سایډ نه مونږ ته چې کم دی کنه د خوراکونو ډېر ښکلې ارومه را روانه ده مخکې به ته ما سمیل ویلو مې خوراک سمیل and I was wrong کنه like and I correct you you may correct me she is good because she speak English very well خو بار شاجان سے وہ ماشاءالله ډېر ښکلې لوګیم ته روان دي واه 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 کنه کوم څه ته ورسېدو اوس پکې بس دا مونږ هانډي چې کوم دی هاف ډن تقریبا برابرېږي او هلته مونږ ډرم سټیک دا مونږ مساله ورکړې ولې ته دا مونږ فرای کړ ها او چې دا وینګ نه جوړېږي صحیح ده کې لیګ پیس نه جوړي سو کې وینګ نه جوړي صحیح دی صحیح دی بالکل ټیشو خاصه جان سے بیا به خیری موږ طرف ته راځو ټیشو ویور سره مونږ دا وایي چې د سایمن لپاره موږ سره مرسته کړې شمه کوکینګ آیل اند بنسپتی ډېر مهرباني شاه جان سے بیا راکه خیر راځو تاسو سره چې کړه سره ډی شي صحیح ده ها نیها یو هډ ا کوېسچن یس ها نو میم زما دا کوېسچن هم دی چې ډېر شي فیمیلز داسې دي چې نن سبا ایون می چې مونږ ته زمونږ لکه د فیمیلز رایټس څه دي نن سبا هغه بالکل آیډیا نشته او چې کوم فیمیلز ګوري آی تھنک هغوی ته به هم ډېر شي فیمیلز داسې دي چې آیډیا زمونږ رایټس نن سبا ان دس سینچري اینڈ لایک ناو ا ډیز ګورې جی بینګ مسلمز ټولو نه اول خو زموږ دین اسلام موږ ته رایټس راکړي جی هغه موږ ته کلیر پکار دي چې بیا هغې نه بعد د آئین پاکستان او بیا مختلف موقعو باندې قانون سازي چې شوې ده نو موږ ته بلا شی اختیارات او رایټس ملو شوي دي نو څوک د هم ځان سپیشلی زنانه انډر اسټیمیټ کوي نه پاتې شو اویرنس اوس سیکشن کول پکار دي چې آیا هغه کلچرل دي هغه سوشل دي هغه اکنامکس دي هغه پولیټیکل دي هغه کم رایټس باندې ځان اویر کوي او پرسنل دي هغه آفس یا پروفیشنل لایف نو مختلف کیټګریز کې به موږ ګورو مې سوري تاسو کټ کو دا کټګریز سٹارټ کړی او کال را سره ډیټا مې ویټ کړي شور السلام علیکم خا ټیشو ډیره مهرباني دوباره ټرای کوي کټګریز خبر جی نو کا اوس تاسو سٹارټ کوي چې جی زه خپل پروفیشنل لایف کې لکشان ډیسټرب یا ما یا حالات غرنګ نه دي چې څنګه پکار دي یا زه ایزی نه فیل کوم مینز هراس فیل کوم چې کور ته زم زه هراس فیل کوم بینګ ا وومن نو تاسو ته هراسمنت بل راغلی دی نو په هغه کې په هر ارګنایزیشن کې دا منډیټری دا چې په یو بورډ به هغه چسپا کی چې دا رائټس دي دا رولز دي ایدر کدا وایلیټ کیږي دا زنانا چې دا هراس کیږي نو بیا به د درې کسانو یو کمیټي جوړیږي که هغه سالو نه کی دا بیا به پروینشل اومبټسمن ته ځي که هغه هم سالو نه کی بیا به د گورنر ته ځي که هغه هم سالو نه کی فاینلی دا به پریزیډنټ ته ځي مین وایل که دا ټول شیونه نشي کتل نو 509 پی پی سی یو سیکشن دی چې تاسو اف آی آر هم درج کولی شئ نو یقین وکړئ زه ډېرو پروګرامو کې ما دا شیر کړی دی چې یو ورځ ما یونیفارم اچولی و او زه په د مارکیټ صدر باندې راغلم نو هغې ورځې آل ټوګیدر سیناریو ډفرنټ و چا ما ته نه کتل دا نه چې زه بدله شم یم میبي وایټ یونیفارم بلیک کوټ هغه وجه ما دا فیل کړو چې دا خو د ډنډې دور دی جوړ چې ډنډه در سره وي نو بس بیا هر سړی یریږي او که زه کیجوال ډریس کې زما نو بیا زه ډېر انیزي یم نو دا زما رایټس دي چې ماله معلوم دي ایون که زه په کیجوال ډریس کې هم چې زما څه رایټس دي که زه پبلک ټرانسپورټ یوز کوم کور ته پکې زما سره خپل گاډی نشته هغې دوران هم تاسو د هراسمنټ بل والا چې ټوله کیسه ده هغه هم دې سره اټیچ ده که واده کول غواړې ډیفینیټلی 18 ایئرس ستاسو رضا ډېر ضروري ده سوري میم بیا کټ کال مو نو ایشو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سر سو کو د کم دینا جی زه کاشف خبره کوم د رسول خان نه سو خبر کله کاشف دی خان خجی جی دی خان نه خجی سر د معلومات جناب کیسه چې دا جنبی شي دا روزو چې د پکوړې سموسې استعمالول صحیح کني صحیح څنګه جی پکوړې سموسې هغه شاجان صاحب تاسو وایي خو تاسو هم خیال کال ډراپ شو شاجان تاسو پوه شوي په ور باندې کنه او استعمال یاد کو کسي وي د کشان ها دینه خبر خاطر کاشف سے تاسو دوباره ټرای وکړئ موږ به خیر تاسو سره د دې جواب درکو خم 509 پی پی سی خبر تاسو وي او ډنډې زور دا ایگزیکټلی همدغه رنګ ده که بیا تاسو د ودونو سایټ ته راشئ 18 ایئرس ستاسو رضا ډېره ضروري ده که تاسو شمارئ چې تاسو سره زیاتې کېږي ستاسو خاوند بل واده کوي څنګه موږ شروع کې خبره وکړه ستاسو اجازتنامه ډېره زیاته ضروري ده ستاسو تعلیم صحت
دا ستاسو رائټس دي دا اسلام هم تاسو ته درکړي دي آئین هم درکړي دي بیا کا مونږ ګورو مختلف ځای کې چې نور مونږ کم رائټس کې دی شي مونږ ته آئین پاکستان هر پروفیشن اډاپټ کولو مونږ ته رائټ را کولی شي دا دغه د خبره نه ده چې زما څه سپیشل رائټس دي یا څه قصیده ده یا هغه کې بس بن باکس لیکلی وي او ما ته پته نشته دا لوجیکلی چې کوم یو شی صحیح ښکاری او تاسو هغه اټمپټ کول غواړئ نو هغه تاسو رائټ دی دا د دې شاته یو نفسیات ته که تاسو شمارئ چې نه دا یو شی غلط دی فور ایگزامپل زه یو اجازه غواړم چې زه کاروبار کول غواړم زه کاروبار د څه کول غواړم مختلف دوایان ډرګز آیا هغه لیګل دي یس لوجیکل دی نو صحیح اټمپټ دی دغه رنګ چې زه کم طرف ته هم ځم چې هغه لوجیکل وي نو هغه زما رائټ دی هغې نه ما څوک نشي محرومه کولی زنانو سره یې زیاتې کېږي ډېر ځایونو کې کېږي موږ وختي خبره کوله چې موږ به په امپلایمنټ باندې هم خبره کوو چې بعض اوقات سړو ته دا لګي چې د زنانه چې دي دلته کې راشي نو موږ نه حق ووهي او بعض اوقات زنانو ته داسې لګي چې زموږ رائټس کې هغه رنګ انصاف نه کېږي موږ ته پې کمه ملاویږي مونږ اور څنګه رنګ زیات شي مونږ کورم قتل وي مونږ ته کمپنسیشن هم نشته دا هم ستاسو رائټس کې راځي نو که سړی او ښځه ایکول آرټس مزدوري کوي یا وخت تیروي پروفیشن کې نو ډیفینیټلی د هغې پې هم هغه رنګ پکار ده که یو سړی 15 لکه تنخواه علي نو ډیفینیټلی زنانه هم که په هغه سیټ باندې ده په هغه لیول باندې ده نو د هغه هم ډیزروینګ کینډیډیټ ده چې 5 لک خو انفارچونیټلی تاسو ګورئ 2 لک 2.5 3 لک هغه لیول نشي ټچ کولی اوس دې دپاره آیا تاسو وایئ چې څه داسې لیګل فورم دی چې زه لا سوچت کم دې دپاره اویرنس دی د دپاره اویرنس دی که راتلونکي دور کې زمونږ ممبر اسمبلیز په دې باندې څه داسې موو وکړي خو ښه پخه چې او ډېر داسې چې دي سټرګلز اور دغه رنګ موومنټس چلیدلي دي دې کې شک نشته ده خو میټیریلایز شوي نه دي انفارچونیټلی صحیح ده دې باندې نور خبرې کوم کاشف صاحب بیا موږ سره پلاین دي السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی جناب کاشف خبرې کوو ډېر اسماعیل کاشف صاحب تاسو سوال کړو پکوړو سموسو جی ما ویل چې دا وایي روزو چې ډېر ظالم نقصان کوي دغه باره چې معلومات کولای ښه جي نقصان کوي جی ښه ټیک شو جی تاسو سره موږ جواب درکړو کاشف صاحب څومره چې ډاکټران صاحبانو ته راغلي وي نو هغې خو وایي چې را که تاسو طریقې سره خوراک کوئ نو نقصان نشته او کاشف صاحب دا نقصان کوي نو تاسو اصل کې اجازه به یو خبره د هغې اصل کې که صحیح وي که نه دا معده یادوي معدې نه چې کوم دی دا رول او سموسه معدې نه جوړېږي زبردست او دا تاسو چې مثال په طور باندې एकदम هغه سموسې یا دغه رول تاسو زیات وخورئ که نه 6-7 پیس سړی وخوري هغه ټایم یا دا چنا چاټ شو یا دیبلې شوې تاسو چې لږ لږ وخورئ افطاري په ټایم کې نو دا تاسو په معده بوج نه ساتي خو دا چې سړی لږ زیات وخوري که نه او پسې شربت شي اوبه شي دا د انسان په معده خامخا بوج ساتي دې دپاره پکار دی چې دا چنا چاټ وي یا دا پکوړې سموسې دا چې سړی خوري چې لږ هلکه وي صحیح ده بالکل لایټ خوراک وکړي هغه بیا تاسو ته پته ده چې افطارۍ نه پس 8 بجې 9 بجې تراوه نه پس سړی راشي بیا وږي هغې نه پس تاسو چې کوم دی یو په ډبل خوراک وکوئ که نه هغه تاسو ته هېڅ نقصان نه درکوي زبردست جی زبردست طریقې سره تحمل سره صبر سره بیا به خیر زموږ په معدې باندې بوج نه وي ښه میم دې نه فیمیلز نه ریلیټډ یو لاست کوېسچن چې لایک زما د فادر پراپرټي ده او هغه چې ما ته ملاویږي هغه 1/3 ملاویږي یا فیمیلز حصہ هاف وي ګورې جی اسلام خو انهریټنس کم دی هغه زنانو ته هم ورکړی دی څنګه چې زموږ وروڼو ته یې ورکړی دی نو د زنانو چې کم رایټ دی لکه د 2 الکانو چې کم دی نو هغې برابر به یو جینۍ ته ملاویږي څومره چې 2 الکانو ته ملاویږي نو د 2 الکانو نیم چې کم دی هغه به یو جینۍ ته ملاویږي انفارچونیټلی موږ ګورو پریکټیسز کې هم او زموږ چې کم کلچرل هغه دي observations دي هغه دا راغلي دي چې زنانه مونږ سکپ کو مونږ وایو چې دا خو د پردي کور هغه به وي میرمن به وي آیا دا پراپرټي چې مونږ دې ته ورکو نو دا به دې سره شفټ شي مونږ داسې هم کتلی دي چې بیا مونږ معاشره کې داسې اګزامپلز شته چې هغه وایي چې دا خو د دې رایټ دی ما نه دی ورکړی دا خو الله ورکړی دا خو قرآن پاک رسول ورکړی دی دین اسلام ورکړی دی نو انهریټنس ورکول پکار دي د کې څه مذایقه نشته او که چاته نه ملاویږي باقاعده دې دپاره کیس هغې دایر کول شي دا د هغې رایټ دی دا د هغې آئینی مذهبي معاشرتي اخلاقي هر قسم یو رایټ دی چې هغې نه تاسو زنانه نشئ محرومولی فور ایگزامپل څنګه چې تاسو خبره وکړله ایون کا والد صاحب وفات هم شي
نو زه خو ډیرو خلکو ته دا وایم چې چرته هم زه کینم چې په خپل لایف کې وصیت لیکئ چې تاسو بچي این آباد نه جنگیږي نه د تکلیفونو شکار کیږي او نه برانه نور خلک پې راځي چې مونږ هم دعویدار یو چې مونږ هم حصہ پکې جوړیږي نو زړه لوی کوي بېشک خپل اولاد ته مخ آئے خو ویل جوړوئ وصیت لیکئ چې جی زما د زوی دا حصہ ده زما د لور دا حصہ ده یا که نور څوک تاسو پکې اډ کوئ چې د دوی زما د ژوند نه بعد ختم نه بعد د دوی دا حصې دي نو لایف لک سموث شي بیا هغه قانوني پیچیدګیانې چې سکسیشن سرټیفیکیټس به راوړئ د بینک سټیټمنټس به راوړئ چې جی دا زما فلانی او زه د ریلیټیو یم هغې کې ټایم ولګي شی تاسو ته خو میلو شي خو اکړو چې کم وي که نه ستړیوالی چې کم وي هغې نه سړی بچ شي نو دا هم د دعا یو حصه شي هغه تاسو پسې دعا وکړي چې جی د ټول کړو نه مو بچ کړم صحیح دیٹ مینز 1/3 جی صحیح انپلویمنٹ خبر تاسو کړی او مېم وختي نن سبا کې وګورو نو ډېر زیات خلک چې کوم بیروزګار دي فیمیل سره خلک سړي چې کوم دي لکان دا هم بیروزګار دي ډیګرانې په لاس کې ګرځي خو جاب نشته څه الټرنیټ تاسو په مایند کې شته سړي څه الټرنیټ اختیار کی نن سبا چې کم یو شی زه خپله هم ایکسپیرینس کوم لګیا یم چونکې زما انټریکشن یوث سره هم ډېر زیات کیږي یونیورسټي لیول باندې زه ټیچینګ هم کوم نو ما ته د هغې د ستونزو پته لګي لکه زه هم هغې فیس کې لا یم ما ابزرویشن دا وایي چې سفارش کلچر I'm so sorry خو سفارش کلچر ډیر زیات ان شو تاسو کا یو لس ډیګریانې په لاس کې ونیسئ چې تاسو یې نوی خوښ نو تاسو ته به وایي چې جی ایکسپیرینس او که تاسو میټریک یا انټرمیډیټ وای او تاسو ته سفارش بیکینګ وي نو بیا نو ایکسپیرینس نو ایجوکیشن از ریکوایرډ نو انفارچونیټلی دغه یو شی دی یو ویکینسي به جنریټ شي هغې دپاره به 300 کسان انټرویو کال شي او دوی به خپل یو انټرنل کس الیویټ کی نو دا هم یو زیاتې دی په دې هم چیک اینڈ بیلنسز شته یو خبره زړه خبره ده چېرته یو انګریز زموږ پاکستاني سره ناست نو ورته وایي چې تاسو موږ نه آخر ولې مخکې یې زموږ دین اسلام موږ کې ډېره اونیسټي ده موږ خو دا داسې یو نو تاسو خو بېدینه خلک یې تاسو موږ نه څنګه مخکې یې نو هغوی وایي چې موږ چیک اینڈ بیلنسز ساتو دا زموږ ایج دی په تاسو باندې تاسو چیک اینڈ بیلنسز نه ساتئ انفارچونیټلی دا انامپلایمنټ ځکه هم زیات شوی دی چې سفارش کلچر ډیر زیات ځای ونیولو اور هغه خبره چې کله تاسو نیګوسیشنز کوئ نو که تاسو وګورئ چې مجبوره کس یې فیمیل یې ایون میل یې خو مجبوره یې نو سټیشن به فار درته وښیي پی به داسې درته وښیي چې هغه به تاسو ته نه سوټ کوي نو دا ډېر پرابلمس را روان دي یوث ته اور هغه اپورچونیټیز کریټ کیږي هم نه انفارچونیټلی لګیا دي او بیکاز اف کووډ خو ډېره زیاته تباهي راغله حقیقت مونږ یو کال اخلو میم السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک او د کوم ځای نه جی رحمت ګل افریدي خبرې کومه د پېښور نه تاسو څه کوېسچن کول غواړئ رحمت ګل صاحب زمونږ جی میم صاحب نے یو تپوس کو جی زه چې پنجاب کې اوسېږم ها او جی تاسو زما ضروري اوس راځي وختي کټ کې تاسو دوباره خبرو کې پلیز ها جی زه پنجاب کې اوسېږم ها کې پی کې سره زما تعلق دی او زه په اټک ضلع اټک کې اوسېږم هلته کې موږ ته چې مسله دا ده چې موږ کله د جنۍ واده کوو نکاحنامه رجسټر کوو نو موږ ته اکثر دا وایي چې ستاسو نکاحنامه دلته نه رجسټر کېږي اوس چې دا د 30 جنوري خبر د 25 جنوري باندې زما د لور واده شوی دی او موږ نکاح رجسټر د هغو په ډېر مینته مو خو هغه رجسټر نه کړه نکاحنامه صحیح نو بیا 3 میاشتې پس چې موږ بیا دغه وکړو نو بیا هغې موږ ته هغه عدالت کې هغه چې کومه نکاح عدالت کې کېږي هغه کوټ میرج چې ورته وایي هغې موږ ته دغه کړله نو موږ مې دا وایي چې موږ به دې لپاره موږ څه وکړو ښه صحیح شو صحیح ده رحمت ګل صاحب تاسو پروګرام ګوري میم جواب درکوي میم هغه وایي چې موږ ضلع اټک کې یو زموږ نکاحنامه چې کوم دغه نه رجسټر کوي هلته اوم خپل ضلع کې ما وی چې دا تاسو ته وکړو چې هغه نکاحنامه کم ځای کې نه رجسټر کوي په خپل دا پنجاب دا وړوکی قانوني شکونه دي چې موږ ته کم ځای چې واردات وشي اوم د اف آی آر هغه ځای کې دا نه ده چې واردات ورڅک روډ باندې شوی دی تاسو به اف آی آر په حیات آباد کې کوئ
کم پلیس کم ځای کې چې تاسو نکاح کړی دا نو د هغه یونین کونسل کې به تاسو خپل نکاحنامه رجسټر کوئ باقاعده د دې سرټیفیکیټ وي او که سرټیفیکیټ تاسو فار ایگزامپل مایګریشن کوئ مختلف داسې پروګرامز راځي ډېر شیونو کې موږ ته دا نکاحنامه پکار وي اوس خو چې په لاره روان نه هم چیکینګ کیږي چې نکاحنامه سرټیفاید نکاحنامه چې تاسو رجسټر کړی وي یونین کونسل سره نو ماته نه لګي چې دوی ته داسې ایشوز راتلل پکار دي بهرحال دوی تتلل پکار دي هلته کې معلومات کول پکار دي دا خو د دوی رایټ دی نه خو دوی څوک نشي ډیپرایو کولی او داسې سچ بګ ایشو نه دی که دوی اوس مخامخ وه او دا اوس ریزن دا وي میم چې هغه کیپي نه بلونګ کوي او هلته ورته کوي نه دا خو بیا دغه نه شو اوس دا نکاح چرته شوې ده آیا اټک کې شوې ده آیا پنجاب کې شوې ده که هر چرته شوې ده چې د کم ځای دی رهایش ته الته کې خو به د دې نکاحنامه اوس لت سه کراچۍ کې لوی شوی هم زما نکاح کراچۍ کې شوی دا خو زما نکاحنامه چې کوم رجسټر شوی دا حیات آباد یو سی کې رجسټر دا سب بیریئر سونشته پدې کې آی ډونټ نو چې دوی ته ولې دا مشکلات راځي لکشان دی سره لک کنورسیشن مونږ کړی و چې د دې کیس لک کلیر شوی و صحیح یو کالر دی مونږ سره السلام علیکم السلام علیکم اجازه وی تاسو خیر بالکل ټیک ټاک سر جی سو کو ته کم زینا رضا الله خبر کوم پروژه بنا رضا الله صاحب سره د خیر خیریت ده څنګه دی وسو پروګرام ریګولر ګورو خو نن زما په خیال ورته قانوني خبره وینم چې میډم نه یو قانوني مشوره ایستل غواړم اوکې جی اوکې سب مشوره لې ډیر زبردست پروګرام دی نه بس ډیر فایده ټول ته ملاویږي میډم السلام علیکم السلام علیکم جی میډم زما تعلق ډسټرکټ نوشهره سره دی سارو چې سیدون کې ما زموږ یو سیول کیس روان دی په ډسټرکټ نوشهره کچرو کې نو زموږ کیس چې سره روان دی نو هغه په ډسټرکټ نوشهره کې وکیلان هم دي او همداسې نور ملازمین هم دي د کوټ نو هغه کې وکیل صاحب د اون کیس نه ایستو د وکیل اگینست نو بیا ما چې کوم نه های کورټ کې یو ریټ کوم ورکوټه د خپل انټرنل درخواست وکړو وکړ چې د خپل پاسو وکیل هغه ته می چې زموږه کیس ته مهرباني وکړه چې دا ډسټرکټ مردان ته بدل کړي دلته زموږ ته وکیل غاړه نږدې او بل دا غي اثر رسول هم دلته ډېر زیات وو نو وکار شیټ صاحب زموږ یو کیس هغه ترانسفر خونه کو لکه هغه د یو جج نه بل جج ته واړولو بهرحال بیا هغې کې هغه فیصله زموږ حق کې راغله چې سټې ته ختمه شوه ای بیا اپیلو کو هم ختم شو اوس موږ دا وایو چې لکه مین کیس روان دی نو دې کې موږ کورټ کې یو درخواست کولی شو چې زموږ د کیس لپاره یا یو ریټایر جج یا حاضر سروس جج کې کیس باندې نگران ولګي لکه چې زموږ آلریډي کیس وکیلانو سره دی تاسو کیس په کوېشن کوئ نه نه اټس اوکې ها ټیک شو رضا الله صاحب جواب ورکړو د لکه کې هولډ کې خک کول جی هلو السلام علیکم السلام په خیر خوې څنګه یې خیر الحمدلله بالکل ټیک ټاک تاسو خیر سو کو د کم زینا مسافر خبرې کوم ثوابینا مسافر صحیح تاسو سوال کول غواړئ جی زما دا سوال و چې زما مین کم زمار پر پډیر دعا سلام وایي او دی بای جان ته وایي خو زه سوره دینه تاسو ته کال کوم تاسو نمبر نه ملایږي مین یو خبر وکړه د شپارسو جی کله نه چې په معاشره کې خلک لکه یو انسان شپارس کول غواړي بل کول غواړي دا ټول غلطي زمونږ ته را لکه د خلکو خو نه ده جی او کله نه چې یو سړی مجبور شي نه خامخا شپارس کوي خو دې خلکو له پکار دي چې دې شپارس نه کوي او اوس په ماشاءالله داسې میرټ دی او داسې حکومت دی چې شپارس نه چټیږي ها صحیح ده موسی خوري ډېر برابرني تھینک یو سو مچ د موسی خوري بالکل جی ها صحیح ده ډېر مهرباني کال کول دا پاره جی رسول الله سے باندې راشي بیا ایگزیکټلی دغه سچویشنز وی دغه سچویشنز خو تاسو یو پراپر ریزن ورکوي چې آیا زدا کیس یو سټیشن نه بل سټیشن ته ولې شفت کول غواړم آیا ما ته کنوینینټ نه دی ما ته لری پریوزی یا آیا ما خدا نخواسته چرته ډاوټس کریټ کیږي چې زما په حق کې به صحیح فیصله ونشي نو دا ګراوندز تاسو چې سالډ ورک ہے نو بالکل 98% 99.9% مونږ کتلی دي زمونږ ایکسپیرینسز دي چې تاسو فرام ون سټیشن ټو انادر تاسو خپل کیس شفت کولای شئ خو سالډ ګراوندز به ورکوئ داسې به نه وي چې جی بس زه به درخواست ورکم چې زه غواړم چې زما چې دی دا کیس د نوشهره نه د بدل شي دا د کارک تلل شي ګراوندز څه دي آیا ولې چې ګورې جی خپل یو لیمټس وي کنه الته هم کار لګیا دی دلته هم کار لګیا دی برډن خو ډیر زیات دی انفورچونټلی موږ باندې برډن د کار ډیر زیات وي او هغه رنګ
स्टाफ नवी अगर रंग जुडिशियल लेवल मांदे چې کم ریکوایرمنټس وی هغه پوره شوی نوی نو عدالت دا ګوري چې آیا چې دا شی یو ځای نه بل ځای ته شفت کوم ابل ته ابزورب کړی شي ریزنز ما ترغه عدالت کار انصاف کول دی صحیح خا ګرانو کتون کو برکت رمضان ट्रांसमिशन के दे वक्त के यो वर्कआउट शांति दमे वक्त शवे दे दमे न पस मिलावी गु वेलकम बैक व्यूवर्स बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन डेर खुंदवरी खबरी अतरी रवान दी मैम सरा ज बस यो खबर एट कॉम किचन सेगमेंट द पारा मुंग सरा मरस्त करे दा शमा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति खाली जर जर गुरु चे शाहजहान भाई चरतो रसीदो जी शाहजहान से जी दा इजाज़त भाई दा ड्रमस्टिक तैयार शो हाँ और हांडीम बस तैयार था और दा गार्लिक नान तैयार हो गया हाँ हाँ सही था ओके ब्या बराजू के खीरी विद आफ्टर अ कपल ऑफ मिनट्स मैम आगा दगा چې کوم وختي فون کړو رحمت ګل صاحب هغه و چې ما مطلب ماشومي نکاح هغه اٹک کې شوی دا پنجاب کې شوی دا خو هغه رجسٹر کړی راته ځکه چې ما ډومیسایل کې پی دی एक्चुअली दगा मसाइल ذکر राजी چې چونکه التا هغه اوسیدونکو نه دی التنا فارم نه دی خسته شوی التنا نکاح خوان نه دی راغله نو می بي چې هغه اتھارټیز ډاوټفل وي نو د دې لپاره بیا موږ د ویریفیکیشن عمل پروسس نه تیری وو چې آیا موږ شی ورته ویریفای کو چې جیدا فلانه ځای کې رجسٹر دا یا فلانه ناتخوا یا فلانه یونین کونسل کې د دې دغه گواهان دي او د هغه یم ور سره کوایف ولګي یا هغه کا ان پرسن ورشي او گواهی ورکی نو ډیر ابو ور لایزي شي ما په خل دې کې داسې ایشو نشته صحیح ده خایم بل صوابینا د موسی خور فون کړو هغه وی چې سفارش کلچر خبر تاسو کوي نو نن سبا سفارش خو نه چلیږي که تاسو کمنټ کوي دی باندې then we have another question जी موږ د هر چا د رائے ریسپیکټ کوو هر یو انسان آزاد دی خپل رائے ورکول کې د هر چا خپل ایکسپیرینسز وی ګډ وی بیډ وی خو ابزرویشنز کې دا راځي چې ما څنګه ارز کړو چې زما د یوث سره انټریکشن دی او هغه د یونیورسيټي لیول دی آلموست هغه پاس آوټ سټوډنټس دي نو چې کله انټریکشن ور سره وشي چې جی نن سبا تاسو څه کوي نو دغه کمپلینز راځي چې موږ چرته هم زوجي نو سفارش کلچر لکه سفارشي په موږ باندې نمبر یو سی او موږ سره د میرټ سره د 3.929394 सी जी पी ए सरा पाती शू या दुमरा ईयर एक्सपीरियंसेस सरा पाती शू वजह जी खपल इंटरनल बंदा एलिवेट करो वजह जी जमुंग प मख के द मिनिस्टर कॉल रागलो वजह जी मुंग त लगे दो ची मुंग बने की बस द मख के ना डिसाइड करे दे जहन जोड़ करे दे नो दा इश्यूज रा रवान दी दे के गलती संग ची दी हुई कना ची मुंग ये ची डिस्करेज को डेफिनेटली मुंग को डिस्करेज कबल तनासियू लगा उस यो इंसान ची नौकरी तजी दागा प्लास के खुना द चागा नौकरी ते वाली अंटेनलिस्ट मखामख सड़े संग रिएक्ट की या संग जहन जोड़ करे दे नो दा कलेक्टिव यो एफर्ट थे दा यो सड़ी न दे दा रंग सिफारिश कल्चर व मुंग कलेक्टिव एफर्ट मान दे डिस्करेज को सही है मैम ठीक शो دا تاسو چې کنه دې جواب ملو شي وي خا بهر نه تاسو بس کوېشن شته کنه زه میډم طرف ته زم دا جایداد کې چې کومه حصہ ده دې باندې تل معمولی غونډه کې دوباره لګ روشنی واچوي اوس فور ایگزامپل یو روډ دی یو خور ده یا فور ایگزامپل درونه دي دوه خويندې دي ایکول وي برابر وي نو تا پلیز راکاته فور ایگزامپل یو روډ دی اور دوه خويندې دي نو اسلام هم د غرنګوي چې د الګ چې څنګه حصہ جوړیږي پاغه مقابله کې بعد دوه خويندو ته عمره ملاويږي چې څنګه یو روډ ته یا یو الګ ته ملاويږي یو خور اور یو روډ چې وی نو هغه رنګ خور ته باندې ما حصہ ملاويږي انټن انلیس چې په ویل کې پیرنټس یا چاچی ویل جوړ کړي دی هغه ایکسپریس نکی چې آیا د ماشومه ته د جینې ته د زنانه ته څومره حصہ لاړه شي انټن انلیس پرووایډډ دا شرط ته ادروایز با هغه یو رور یو خور جینې ته نیمه حصہ ملاويږي ضرور صحیح اور دا غرنګ تاسو ډیوایډ کړئ چې قانوني پهلو باندې بیا هغه حصہ مور تومزي کاغه ویډیو شي 1/6
18 دا رنگ مختلف چې کم هاوس هولډز وي د کور بندگان وي پاغه کې هغه تقسیم کیږي لګیا وي صرف رور اور خور ته هغه نه محدوده هغه کې د مور د ویډو د بیوه حصہ راځي هغه کې بیا لک فار ریلیشنشپس ګوري چې د رونای دي د دې سمره حصہ جوړیږي د خورزي دي او رونای دي د دې سمره حصہ جوړیږي او کا ویل جوړ شوی نو موږ د ټول هغه ورته وی فټیک نه بیا چې دی لګ په ایزو صحیح نو ویل ډیر زیات ضروري دی او وی چې ام سو سوري خو چې خپل ډیر نږدې رشتہ دار سره هم کاروبار کوي س قانوني دا او پیچ یا دا انهریټنس معاملات وی نو لیکت پړت ضرور کوي لیکت پړت بغیر ایسن کیږي فور ایگزامپل یو کرایدار دی یو ټیننټ ته اور هغه وی چې جی ما خپل اونر ته خپل انسټالمنټس ورکړي دي رنٹ می ورکړي دي څنګه دی ورکړي دي کدا کیس لاړ شي رنٹ کنټرولر ته عدالت ته لاړ شي نو تاسو به ورته وایي چې جی زه په سړک ولاړم یا دا گیټ تلام دی راغی ما د ته پیمنټ وکړو نه جی قانون همیشه په ایویډنس باندې بیلیف کوي که تاسو وایي چې جی ما دا بینک ته ټرانسفر کړی دي یا ما د ریسیټس اخیستي دي نو هغه بیا تاسو دا ایویډنس لایک وایز چې تاسو خپل ویل لیکلی وي لیکت پړت مو پراپر کړی وي نو بیا ایس ایشو نه میم لکه ونده کې کویک کمنټ راته وکړي پنشن چې کومه پالیسی ده که ان کیس کس په خپل وفات شو بیا به د هغې وایف ته ملاویږي او که وایف نه بیا بچا ته ملاویږي ریسنټلی اوس لا کې امندمنت هم شوی دی چې کم سړی خپل فرست نومینی هغه کې منشن کړی وي فار ایگزامپل خپل خزا نو هغه ډایرکټلی هغه ته شفت شو اور ان کیس که هغه خزا هم چرته وفات شي نو هغه هم خپل فرست نومینی جی هغه هم منشن کړی وي ان مخ کې نه کیږي بس بیا هغه رس سټاپ شي فرست نومینی ان کیس کا سړی په خپل وفات شي چې کم نوکر پیشه دی د هغه خزا شو سر ټایم شو یا خزا وفات شو نو هغه خزه یا هغه سړی چې هغه نه بعد کم نومینی منشن کړی وي صرف دو رسزي هغه نه بعد مخ سر میم الله کا دونه چرته په ایکسیډنٹ کې غشي نو بیا دعا کولی بیا نشته بیا نشته ها ٹھیک شو شاهجهان صاحب کم سے تو رسیدو بس تیار ہے سر हाँ ठीक शो तैयार है निहा you want to go there yes निहा of course none सबर of my बने की favorite dishes थी हाँ सही है वाह 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 दा तस पखपला जोड़ कर जबरदस्त निहा what happened it looks so good like आगा तंदूर वाला रोटी नहीं look wow डेढ़ बदल दे जाओ डेढ़ का और दा sizzling وایټ هانډي ده نو دا مونږ چې کوم دی د اخره کې پکې بادام واچو صحیح او چې ګارنش لپاره صحیح ها میم تاسو کوکینګ خوندر کی کندر کوي خوراک ډیر زیات خوند راکوي پیورلی اورګانیک یم جی دیسی فوډ مې ډیر زیات خوښي ها صحیح زبردست زبردست او میم زمام دیسی فوډ ډیر زیات وخت او دا ګارلک نان اٹس مای فیوریټ تاسو مطلب خپل جوړوم کنه میم لگ سوال دی چې ګران سوال دی سپنیم زړه باندې خو جوړ کم څه خو خولي په خوښي مې دارته وای دیسی سمرم چې زمون خاني دي اصل کې زما براټ اپ کراچي کې شوی نو هغه د کراچي والو چې کوم یا بریانی شولا قورمه شولا نو زما ایکسپرټیز کې دغه دي ها زبردست شاهجهان صاحب موږ مدا سکارو کو چې ریسیپي کارت ته بلټ شو صحیح ده کنه بیا بار شو خپل خبره باقي موږ جاری ساتو صحیح ده ویو تاسو نه قسم شوی کړي تاسو دا ریسیپي کارت وګورئ بیا راځو خبره ترې गार्लिक नान अज्जा आटा 1 कप मैदा 1 कप सोडा 1 चुटकी नीम गरम दूध आधा कप खमीर 1 चाय का चम्मच लहसुन हस्बे ज़रूरत दही 4 खाने के चम्मच नमक हस्बे ज़रूरत सब्ज़ धनिया हस्बे ज़रूरत मक्खन हस्बे ज़रूरत चीनी 1 चाय का चम्मच ऑयल 2 खाने के चम्मच तरकीब मैदे और आटे में सोडा नमक चीनी खमीर दही और ऑयल डालकर मिक्स करें और नीम गर्म दूध से नरम सा आटा गूंद लें फिर ढक कर रख दें ताकि आटा फूल कर डबल हो जाए फिर आटे के दरमियाने साइज के पेड़े बनाकर बेल लें और मजीद कुछ देर के लिए ढक कर रख दें अब गोल शेप या लंबाई में बेलकर ऊपर लहसुन और धनिया लगाकर गर्म ओवन में पका लें जब तैयार हो जाए तो ऊपर ब्रश से मक्खन लगाकर गरम गरम खाने के लिए पेश करें। चिकन लॉलीपॉप अज्जा चिकन विंग 5 अदद काली मिर्च आधा छोटा चम्मच नमक हस्बे ज़रूरत सोया सॉस 2 बड़े चम्मच लाल रंग 1 चुटकी कॉर्नफ्लोर 2 बड़े चम्मच ऑयल हस्बे ज़रूरत
एक प्याले में 2 चम्मच सोया सॉस, काली मिर्च, नमक और लाल रंग अच्छी तरह मिला दें। अब इसमें चिकन की पीस रख लें। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेकर थोड़ा सा पानी, थोड़ी काली मिर्च और नमक हस्बी ज़रूरत डाल दें। जब अच्छी तरह घुल जाए तो इसमें चिकन डुबोकर फ्राई करें। आखिर में चिकन लॉलीपॉप को टमाटर केचप और सलाद के पत्तों के साथ पेश करें। मुगलई चिकन हांडी। अज्जा: चिकन बगैर हड्डी आधा किलो, नमक हस्बी ज़रूरत, चिकन पाउडर हस्बी ज़रूरत, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा खाने का चम्मच, कोकोनट पाउडर 1.5 खाने का चम्मच, सफ़ेद मिर्च आधा खाने का चम्मच, बादाम पिसे हुए 1.5 खाने का चम्मच, अदरक आधा खाने का चम्मच, लहसुन कुचला हुआ आधा खाने का चम्मच, उबली हुई प्याज का पेस्ट 3 खाने का चम्मच, ऑयल 4 खाने का चम्मच, फ्रेश क्रीम 200 मिलीलीटर। तरकीब: एक हांडी में ऑयल गरम करके इसमें लहसुन और अदरक फ्राई करें यहाँ तक कि ये हल्की बादामी हो जाए। अब इसमें चिकन शामिल करें और हल्का सा फ्राई करके थोड़ी देर गुलाने के लिए रख दें। फिर इसमें धनिया पाउडर, सफ़ेद मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर और नमक शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। इसके बाद उबली हुई प्याज का पेस्ट, पिसे हुए बादाम, कोकोनट पाउडर और फ्रेश क्रीम शामिल करें। चंद मिनट हल्की आंच पर पकाएं। अब आखिर में अदरक की बारीक काशों, बादाम और हरी धनिया से सजाकर गरम गरम पेश करें। जेवार तासो रच बिगाड़ो के तलो आवडरा मजेम को लच दा आखिर के वी के न पेश करें तैयार शो गन ना से लेके बस मुंद मखमक के खुली शो अनफॉर्चुनेटली अब तारीफ पर खमुंदा न शो खड़ले। बहरहाल मैम थैंक यू सो मच डेरा मेरा बनी तसराले थैंक यू सो वेरी मच और डेरा मनना डेर ज्यादा खोंदे उकड़लो तासो मैम मनना द यो घंटा डेरा खोले डेरा शो पता होने लगे दला बिल्कुल इंशाल्लाह मैम के खैरी बा मंग तासो इनवाइट को बा खबर को नूर मौजूद बांधे शाहजहां से सासुडे मेरा बनी विद ब्यूटीफुल डिशेस थैंक यू सो मच शमा कुकिंग आयरलैंड मनास्पति मुंडा शुक्रिया अदा को डरे मेरा बनी जगह सेगमेंट चकम दम नगी पहुंचत सर चली खा नहीं थैंक यू सो मच अगेन आई एम गोना लीव नो व्यूअर्स इंशाल्लाह के खैर जीवन फावकड़ा सेहत फावकड़ा बिया बस अब्बास खिदमत की राजा नहीं होता सर नेक्स्ट सेगमेंट चकम जन की तरह पूरे अल्लाह